बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ګرانو محصلینو مخکې مونږ او تاسو د ګلوميرولر ډیزیز په اړه باندې خبرې کړې وې. اوس مونږ او تاسو د ګلوميرولر ډیزیز یا ګلوميرولر ناروغۍ پاتوجینیزس باندې خبرې کوو چې په کوم میکانیزم سره د ګلوميرولر چې ناروغه کیږي یا په افت باندې اخته کیږي. د ګلوميرولر ناروغۍ چې د میخانیکیت له نظره په دریو میخانیکیتونو باندې ناروغه کیږي چې یو ته مونږ هیومرل ایمیون ریاکشن وایو، بل ته مونږ سیلولر ایمیون ریاکشن وایو او بل ته مونږ تاسو ادر میکانیزم وایو. په هیومرل ایمیون ریاکشن کې داسې کیږي چې خلطي معافیت عکس العمل منځته راځي پکې، یعنی معنا ده چې په دوی کې انټیجن او انټي باډي ګانې چې دي دوی په خپل منځ کې سره په داخل د ګلوميرول کې په شریکه یو ځای کیږي او دوی د ګلوميرول په داخل کې ریاکشن یا عکس العمل منځته راوړي او دغه ریاکشن یا عکس العمل چې په ګلوميرول کې منځته راغی د ګلوميرول د تخریب سبب ګرځي. سیلولر ایمیون ریاکشن د سره چې حجروي معافیتي عکس العمل موجود دی، یعنی په دوی کې یو تعداد حجرې که هغه نیوټروفیلونه موجود وسي، که هغه مونو نیوکلیر فاګوسایټیک حجرې وسي، که هغه د پلاټلیټ حجرې وسي، که هغه میزانجیل حجرې وسي یا نور مختلف حجرې وسي، دوی ریاکشن ښیي او دغه ریاکشن د دې سبب ګرځيږي چې ګلوميرولونه چې دا ناروغه کې خرابي او یو تعداد نور میخانیکیتونه هم موجود دي چې وروسته په موږ تاسو خبرو. لومړی موږ تاسو راځو هیومرل ایمیون ریاکشن ته. د نوم نه معلومیږي چې په دوی کې به انټیجن د انټي باډي سره یو ځای کیږي، انټیجن د انټي باډي سره یو ځای کیږي او د انټیجن او د انټي باډي په یو ځای کېدو په نتیجه کې چې کوم ریاکشن منځته راځي کنه هغه ریاکشن یا عکس العمل به د ګلوميرول د تخریب سبب ګرځيږي چې دا په دوه ډوله باندې صورت نیسي. یو ته موږ او تاسو وایو ایمیون کمپلیکس ډیزیز او یو ته موږ او تاسو وایو د ګلوميرولر بیسمنت ممبران په مقابل کې عکس العمل. ایمیون کمپلیکس ډیزیز په دې شکل باندې منځته راځي چې په دوی کې انټیجن او انټي باډي که چیرې دا د وینې د دوران انټي کې یو ځای شي سره خو دوی عکس العمل یا ریاکشن چې په داخل د ګلوميرول کې ښیي. همدارنګه کېدلی شي چې په انټیجن په داخل د ګلوميرول کې موجود وسي او انټي باډي ورپسې راشي او دلته عکس العمل وښیي یا ریاکشن وښیي. همدارنګه کېدلی شي چې انټیجن او انټي باډي دواړه د وینې دوران کې سره یو ځای شي په سرکولیشن کې او د سرکولیشن څخه دواړه راشي او زموږ اساسي ګلوميرول کې عکس العمل وښیي. یعنی کېدلی شي چې انټیجن او انټي باډي دواړه په ګلوميرول کې رسوب وکړي، کېدلی شي چې انټیجن او انټي باډي چې دی انټي باډي د وینې د دوران څخه راشي او انټیجن چې دی په ګلوميرول کې موجود وسي او کېدلی شي چې انټیجن او انټي باډي دواړه د وینې په دوران کې سره یو ځای شي او عکس العمل زموږ تاسو په ګلوميرول کې وښیي، لکه د ایلیانتاناتیا هیپاټایټس بی وایروس نه یا نور چې د وینې په دوران کې موجود دي او د وینې دوران کې انټي باډي ورسره یو ځای شي او عکس العمل په ګلوميرول کې وښیي. همدارنګه په انټي جی بی ایم ډیزیز کې یا انټي ګلوميرولر بیسمنت ممبران ډیزیز کې په دوی کې هم داسې کېږي چې کېدلی شي چې دا انټیجن چې دی په جی بی ایم یا ګلوميرولر بیسمنت ممبران پورې فکس وي، همدلته نښتې اوسي، یا په خپله د دې ګلوميرولر بیسمنت ممبران دغه غشا چې دا د یو تعداد انټیجنونو درلودونکي ده او د دې انټیجن په مقابل کې زموږ او ستاسې د بدن انټي باډي ګانې چې دي انټي باډي ورپسې د بیرون څخه راځي د دوران څخه راځي او دلته په جی بی ایم کې عکس العمل یا ریاکشن منځته راوړي، یعنی انټیجن په
په ګلومرولر بیسمنټ ممبران کې فکس دی نښتی دی خو انټي باډي ورپسې د بیرون څخه راځي او یا کېدلی شي چې په دوی کې انټیجن هم د بیرون څخه راغلی اوسي جی بی ایم ته او انټي باډي هم د وینې دوران څخه راغلي جی بی ایم ته او دلته په جی بی ایم یا ګلومرولر بیسمنټ ممبران کې سره یوځای شوي دي او دلته عکس العمل منځته راوړي په هر لحاظ باندې په ایمیون کمپلیکس ډیزیز کې انټیجن او انټي باډي سره یوځای کیږي او دوی په خپل منځ کې عکس العمل ښیي او دا عکس العمل په ګلومرولر بیسمنټ ممبران کې یا په ګلومرول کې ښودل کیږي او د ګلومرول د تخریب سبب ګرځي یعنی په اصل کې جنگ د انټیجن او د انټي باډي په خپل منځ کې دی خو د جنگ موقعیت چې دی یا ځای چې دا ګلومرول دی دوه کسان جنگ دي چې یو انټیجن دی او یو انټي باډي ده خو لیکن د جنگ میدان چې دی ګلومرول دی نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې په ایمیون کمپلیکس ډیزیز کې په دغه میکانیزم باندې ګلومرول ناروغه کیږي او یا داسې کیږي چې انټیجن په داخل جی بی ایم کې ګلومرولر بیسمنټ ممبران پورې نښتی دی او انټي باډي ورپسې د بیرون څخه راځي او یا هم داسې کیږي چې بیرونی انټیجن چې دی راغلی او جی بی ایم ته ننوتی دی او انټي باډي ورپسې راځي او دلته راننوځي او دوی د منځه وړي نو په دغه شکل باندې معافیتي عکس العملونه چې دي یا ایمیون ریاکشنونه چې دي دا د دې سبب ګرځېدلی شي چې زموږ او ستاسو ګلومرول تخریب کړي او د ګلومرول د ناروغیو سبب وګرځېږي په دې شکل کې تاسو څه ښکاره کېږي ډاکټر صاحبانو دغه توره ساحه چې تاسې ګورئ چې زه پې کرسر ګرځوم دلته ګلومرولر بیسمنټ ممبران دی یا دا جی بی ایم دی ګلومرولر بیسمنټ ممبران اوس د دغې ګلومرولر بیسمنټ ممبران په مقابل کې انټي باډي موجوده ده چې دې ته موږ وایو انټي ګلومرولر بیسمنټ ممبران انټي باډي د ګلومرولر بیسمنټ ممبران په مقابل کې انټي باډي موجوده ده د ګلومرولر بیسمنټ ممبران د انټیجنونو په مقابل کې انټي باډي راځي او دلته عکس العمل ښیي او تاسې وګورئ چې دا ګلومرولر بیسمنټ ممبران یې تک کړې ده او دلته یې تکنس منځته راوړی او دوی یې خرابه کړې ده او ناروغي منځته راوړې همدارنګه تاسې وګورئ انټي باډي ډایرکټ اګینسټ نان جی بی ایم انټیجن انټیجن د جی بی ایم نه دی بلکې یو بیرونی دی ایکسټرنل انټیجن دی خو دغه ایکسټرنل انټیجن چې دلته راغلی دی په دې ساحه کې د دوی په مقابل کې انټي باډي مستقیما راځي او د انټیجن باندې عکس العمل ښیي او په ممبران کې تغییرات منځته راوړي او یا کېدلی شي چې ایمیون کمپلیکس انټیجن او انټي باډي چې ده دا د وینې په دوران کې سره نښتي اوسي یو ځای شوي او راغلي اوسي او په دې ساحه کې د دوی د ریاکشن یا د عکس العمل سبب وګرځېږي چې یا په داخل د جی بی ایم کې ګلومرولر بیسمنټ ممبران کې او یا په سب اپیتیلیل ساحه کې تاسې وګورئ د اندوتیلیم او د اپیتیلیوم په منځ کې په دې ځای کې عکس العمل منځته راځي چې دې ته موږ او تاسو کمپلیمنټ فکزیشن یا د کمپلیمنټ فکزیشن او د هغوی فعالېدلو پروسه هم وایو په دې شکل کې تاسو ته ښکاره کېږي اپیتیلیل فوټ پروسس دغه ساختمانونه چې تاسو ته ښکاره کېږي دا پوډوسایډ دي یا د اپیتیلیوم خپې دي او دغه غشا چې دا بیسمنټ ممبران نه چې دې څخه راتاو شوي او داخل کې دا حجرې چې دا د اندوتیلیل حجرې دي او د دوی په منځ کې چې دا میده تاسو ګورئ دا د میزانچیم حجرې دي اوس نو انټیجن انټي باډي ریاکشن چې دی کېدلی شي په داخل د دې غشا کې اوسي په جی بی ایم کې او کېدلی شي چې د غشا په داخل کې په کم اندازه باندې موجودي اوسي او یا کېدلی شي د غشا شاته او د اپیتیلیل حجرو لاندې سب اپیتیلیل شکل کې موجود وي او یا کېدلی شي د اندوتیلیم حجرو لاندې او د غشا په منځ کې په دې ځای کې موجود چې ته سب اندوتیلیل ډیپوزیشن ویل کېږي او یا کېدلی شي چې په میزانجیل حجرو کې دا انټیجن انټي باډي کمپلیکس منځته راشي نو دغه انټیجن انټي باډي کمپلیکس یا ریاکشن چې دا د دې سبب ګرځي چې زموږ او ستاسو د ګلومرول په ټولو برخو کې ناروغي منځته راوړي په دې شکل کې تاسو ته ښکاره کېږي انټیجن انټي باډي کمپلیکس کېدلی شي چې میزانجیل ډیپوزیشن په میزانجیم کې رسوب وکړي همدارنګه کېدلی شي د اپیتیلیوم لاندې سب اپیتیلیل کې چې پوډوسایټ حجرې ورله موږ وایو چې په ګلابي رنګ باندې ښکاره کېږي
او یا کېدلی چې د اندوتیلیوم لاندې اوسي چې په دې ساحه کې موږ تاسو ته ښکاره کېږي او دا دې سبب ګرځېږي چې انټیجن انټي باډي کمپلیکس یا ایمیون کمپلیکس ناروغۍ پکې منځته راشي په ګلومیرول یو تعداد میخانیکیتونه په غیر معافیتي شکل باندې موجود دي ما تاسو عرض کوي چې زیاتره ایمیونولوژیک ریاکشنونه چې دي دا د ګلومیرول د ناروغۍ سبب ګرځېږي خو په کم اندازه باندې کېدلی شي چې ډیابیټس میلایټس ناروغي هم د دې سبب ګرځېږي چې پښتورګو کې ناروغۍ منځته راوړي په ګلومیرول کې ناروغۍ منځته چې اکثرا دا میتابولیک تشوشات دي یو تعداد هیموډاینامیک تشوشات لکه هایپرټنشن چې مخکې په موږ تاسو خبرې کړې دا هم د دې سبب ګرځېږي چې د ګلومیرول ناروغۍ منځته راوړي همدارنګه د یو تعداد پروتینونو رسوب کول چې د امایلویډوزس په نوم باندې یادېږي دا هم د دې سبب ګرځېږي چې د پښتورګو او د ګلومیرول د تخریب سبب وګرځېږي د پښتورګو په داخل کې په زیاته اندازه باندې پروتینونه رسوب کوي او موږ وایو چې دا د امایلویډوزس په نوم باندې یادېږي همدارنګه انتانات دي د ایچ آی وي په نوم یا هیومن ایمیون ډیفیشنسي وایرس په نوم باندې دا وایرسونه راځي او زموږ ستاسو پښتورګو کې په ګلومیرول کې د دې سره انټیجن او دا انټیجن دی او د سره انټي باډي او ځکه یو انټیجن انټي باډي ریاکشن په داخله پښتورګو کې صورت نیسي یو ته دواګانې هم د دې سبب ګرځيږي چې زموږ اساس پښتورګو باندې بد اغیزه وکړي او د ریاکشن سبب ګرځيږي چې هغه ته نان سټیراید انټي انفلامټری ډرګز وایي که دوامدار استعمال شي دا د سبب ګرځيږي چې په ګلومیرول کې ناروغي منځته راوړي او همدارنګه یو سندروم دی د الپورټ سندروم په نوم باندې چې په دوی کې پښتورګي چې دا بې کفایته کېږي د هیموچوریا سره مخامخ کېږي او د نور ستونزو سره او د پښتورګو سره د سترګو په دید باندې هم تاثیر کوي او د غوږونو په اورېدلو باندې یا هیرینګ لوس ورسره منځته راځي او د سترګو پرابلم هم ورسره منځته راځي او په عین وخت کې به پښتورګو ناروغي هم موجود اوسي دا ټول ناروغۍ چې دوی پرته دې څخه چې معافیتي عکس العمل پکې صورت ونیسي د دې سبب ګرځي چې زموږ اساسو په ګلومیرولو باندې تاثیر وکړي که هغه ډیابیټس میلایټس دی که هغه هایپرټنشن دی که مایلویډوزس دی یو سړی په ایچ آی وي باندې اخته اوسي یا نان سټیراید انټي انفلامټری ډرګز دي او یا د الپورټ سندرومونه چې په ارثي شکل منځته راځي دا ټول په غیر معافیتي شکل باندې زموږ اساس پښتورګي تخریب کولی شي